دا د ضلع ملکانو تانې نه ملکن یونیورسټۍ ته تګ دپاره سوات پسین جوړ پل دی چې تقریبا خواوشا یو کال راهسې خراب شوی پل د کوټۍ پلر ناست پرسو تړلی شوي لوی وړو ګاډو تګ دپاره بند دی. د دې خو وخت شو کافي وخت شو چې دا ټریفک دپاره بند دی او بس صرف د موټر سایکل دپاره چې دی هغې دپاره کولاو دی. بقایا نور پیدل پیمل شول دا چې د پیدل ځي هغو ته ډېر زیات مشکلات دي. د ملکن یونیورسټۍ او تانې ترمنځه دې رابطه پل د ګاډو د تګ بندیز که یو طرف ته عام ولس دپاره مسله ده نو بل خوا د ملکن یونیورسټۍ هغه طالب علمان هلکان او جنکۍ کوم چې د روزانه په بنیاد په پیدل تګ کولو مجبور دي فریادي دي. مونږ چې کوم دی د ملکن یونیورسټۍ سټوډنټان یو او ډېر ټایم چې کوم زموږ د کوم تانې سایډ ته چې کوم پل دی هغه وران شوی دی او هغې د ریکوري دپاره چې کوم دی زموږ سره مطلب سیټ اپ جوړ شوی دی خو حالانکې هغې باندې ورکینګ نه کېږي. نو موږ دا درخواست کوو د خپل ګورنمنټ سایډ ته چې څوک د دې مطلب تیاری نه پل نو چې هغه په دې باندې خپل کار وکړي او دا پل چې کوم دی نو هغه موږ ته تیار کړي ځکه چې دا اوس ګرمي راغلې ده او ګرمي کې بیا موږ انور په سایډ باندې ځو نو موږ ته ډېر زیات مشکلات پیش کېږي. دلته ملکن یونیورسټۍ کې د قانون څانګې یو طالب علم یم. دلته زموږ د یونیورسټۍ شاته دا پل دی دا یو پل و دا جوړ و دلته کې و د دې نه خلکو ته ډېر سهولت و. اوس دا پل بند شوی دی ګورئ چې څه وجوهات به یې د دې نو اعلی حکامو ته دا خواست دی زموږ چې په دې باندې نظرثاني وکړي او دا یو مسله چې دا کمې نه چې عوامو ته او موږ طالب علمانو ته او د ټولو خلکو ته مسله دا نو چې دا حل کړي. موږ په دې پل باندې هر وخت پیدل هم ځو راځو او ډېره لاره ده دا غزې پورې نو موږ ته ډېر زیات تکلیف یې اوس ګرمي هم شوه نو د خدای دپاره که موږ ته دا پل صحیح کړی چې موږ ته اساني شي. د پل د ناقص تعمیر د ذمه دارو تعین او سزا غوښتنې هم شروع شوي دي. زه سټوډنټ یم د ایم فل ملکن یونیورسټۍ کې او ډیلی زموږ په دې پل باندې تګ راتګ کېږي خو افسوس خبره ده چې یاره دا ریسنټلی جوړ شوی دی او د هغې باوجود مطلب دا دی چې دې کې دا فالټس راغلي دي. تاسو په دې کیمره کې دا شو کوئ نو پکار دا ده چې د دې څه انکوایري وشي چې بهی په دې باندې دومره کاسټ راغلی دی دومره ټایم پې لګېدلی دی د هغې باوجود په دې کې دا فالټس ولې رالل او بیا فالټس رالله په دې امیډیټ اډرس ولې نه شو دا ټیک ولې نه شو. نو دا زما په خیال باندې څونه چې د دې تاڼې او د بټخیلي او د سوات نه چې څومره خلک راځي دا د هغوی لار ده یو پبلک روټ دی که نه او ښه ټیک ټاک باقي پل ښه ټیک ټاک دی او دا ځای چې دی دا ډیمیج دی نو دا دی ښه په ارجنټ بیسس باندې ایټ ارلیسټ چې دی ته دې د ریپیر احکامات جاري شي. دا موږ خپل موجوده چې څه کوم سیټ اپ دی انټرم سیټ اپ هغوی ته دا ریکویسټ دی. کېدای شي دا پل چې کوم دی د دې تعمیر صحیح نه وي شوی نو که تعمیر صحیح نه وي شوی نو مطلب چې دا لکه چا جوړ کړی د هغو مطلب د هغو د ښه پراپر انکوایري وشي ښه پراپر چې مطلب د هغې دا څنګه په دې کې څه مټیریل استعمال شوي دي چې هغه دونه زر مطلب دا دی چې پل خراب شو. د ملکن یونیورسټۍ او تانې ترمنځه جوړ دې پل د اهمیت نه انکار نشي کېدی خو کاش چې د تېرو لسو کالو هر حکمران او ذمه دار سترګې پټې ساتلې دي. د تانې نه ملکن یونیورسټۍ ته پل بنیاد دلته کې د خلکو د وینا مطابق غلط جوړ شوی دی په دې کې میټیریل خراب استعمال شوي دي هغه سیمټ ټولی شوي دي او دا تش چې کم پلر د دې ناست دی دا په سیخ باندې ولاړ د دغه نه علاوه د دې ګاډرې چې کم دی نو په کومو پلرو باندې ایښودی شوي دي هغه په منځ نه دي ایښودی شوي څه زیات حصه نیولې ده او څه کمه حصه نیولې ده چې د هغې وجې نه د دې پل ټوټل سټرکچر چې کم دی کم چې روډ دی نو هغه ځای په ځای ناست دی او کډې کډې شوی دی ناس بره کوز دی په دغه وجه باندې دا پل د محکمات تعمیرات او ټیکهدار د ګډ جوړ په نتیجه کې ناقص جوړ شوی دی خو تر دې وخته پورې پل واپس چې کوم دی نو د ټریفک دپاره بحال نشو. د دغې پلټنې پکار دي د ټیکهدار لایسنس چې کوم دی نو دا کینسلول پکار دي جرمانه پکار ده او هغه افسران چې د چا په وخت کې دا پل جوړ شوی دی د هغې په ضد باندې کاروایانې پکار دي خو دغه هېڅ څیز چې کوم دی نو تر اوسه پورې په وجود کې رانغی. په کال 2015 کې شروع شوی پل په کال 2030 کې هم د ټریفک دپاره بحال نشو. محمد اسرار، خیبر نیوز، ملکن یونیورسٹی، پل کوزدر.